تر خپل ذکر موږ په کابینټ کې زره پاتې وو چې یو روپیم پټرول ډیزل ګرانېږي نو دا غي ډایرک اثر په ټوله مهنګایي باندې پریوز د کپاره دی کې تیل استعمالي په کارخانه کې تیل استعمالي په فیکټری کې په دکان کې په بلځه کې په ګاډي دا یوازې د صرف په ګاډي کې تا پیسې زیاتې ورکړي که یو سړی کرایه دی او شي کیریج ګران شي هر څه ګران شي هغه پروډکټ پیدا کېدل په کارخانه کې ګران شي نو ظاهره خبردار شي ګرانېږي نو د دې سره دا یو نه ده چې تا یو سړی ګاډی استعمالي او هغه د 15 روپۍ او 10 روپۍ لیټر ګران شو او په دې تمامي مهنګایي باندې اثر دی نو زم دا انتهایی قابل افسوس قابل مذمت خبره ده د حکومت ته حکمرانانو ته پکار دي چې نور د دې دا یو حد شو اخیری حد تور رسېږي چې غریب سړی کم زیاته اورسه دا په خودکشي باندې داخله مجبورای چې یو خطر د لوګي نمبر او د بل په جیب کې سینو اب راضي بیا باغ بل وجنی راغ نه بالي مقصد دا چې هغه تاسو هغه دغه ډایرک خبره کړه نور خبره څنګه گاډو خبره چې کوم ان سی پی گاډي دي دا غي خبره اوس وخت داسې خلک داسې ظالمان راغلي چې هغه د عوامو د فلاح او بهبود سره ذکر نشي نه هم کال دلته په کې پی کې کې او دغه سي درې سلورم کال په ټول پاکستان باندې چې دا وو ایجنډا او سوچ دا دی نه چې چاته به څومره نقصان نشي او سړی به څومره په تکلیف کې او د حل سره مسله څنګه حل چې دا ظالمان ناسي د حل وي دومره مهنګای د ریاست باوجود موږ سره احتجاج نه شي کارو اختلاف هغه انداز احتجاج مقصد دا چې دا د قوم فرض جوړیږي زمونږ د تاجي سو وای دا غي आवाज پورته کول دا خو ډایرکټ یار سره هغه باج وخت داسي چې چاته راغی اثر نه اوس دا د ظالمان راغلي چې هغه میډیا ولا تاسو لا خبره وغه په سوشل میډیا اوس هغه ریګولیټری اتارټي جوړي دا غو جبو د مطالعه چې داسې ظالمانان خلک که میډیا والا خبرې کوي نو ریګولیټری اتارټي په ذریعہ په سوشل میډیا والا په لګیا چې داسې شهر وستل غوړ دي چاړو بارتا आवाज چې څوک د کم طرف نه الله علی نو خیر دی خدا د ټول قوم یو اویرنس دا تکلیفار سړی تر دی دا خبر نه یو سړی خبره کوي او هغه حقیقت شته کې نشته هر سړی چې دوټه ما روټي خوري او هسپتال ته ځي بل څه کې هغه ټول حالت دي چې خلکو ستیریږي خدا هر چا فرض جوړیږي چې هغه د نورو خبرو باوجود خپل دا غوسه دا کار خور سره کولای شي په بیلټ پیپر په ذریعہ غنا کتاړه او بل څه دا نشي برداشت کولای احتجاج نشي برداشت کولای نو خپل بیلټ پیپر خپل ووډ خرو خلاف استعمالول شي بغیر په دې شکل کې خلک استعمال کوي مطلب دا چې ګوره د ملک د اسټابلیشمنټ هم دی او زمام د استام دی زه به سپاده خبر وکم چې د ملکی پاکستانی موږ ټول به آبادی ورشو موږ ټول به تنخوالو ټول به مزي کو څوک وسکو خو چې د ملک کم طرف ته روان دی او کم طرف ته لاړ او کم سړی په ناشته چې هغه د علي به تیسه نه خبر نه دی کم داغه مشران دي او کم خلک دا لیډ کوي کم وزیران دي کم کابینټ دی کم خلک دي په دې کې هیڅ خیر نشي په دې کې نه د ستاره صحافي خیر شي نه د اسټابلیشمنټ ورغه نه د ملازم خیر شي نه د عوامو خیر شي د هیڅ په کې خیر دا هر چا خلاف دا د یو پارټي خلاف نه دی قاعده بدترین مهنګای راځي او دا تکالیف تیریږي دا صرف مسلم لیګي تیریږي چا چې خبره د پی ټ آی جنډا لګول په غم تیریږي که چا بل جنډا لګول په غم تیریږي کم چې پاکستان سره زیاتی کیږي زوستله مرشیا تا تباریان سویل التزا سار مالې په بشکې کې ومر اپاجو په روډونو لوي شي پاکستانیان به ګرځیدل ما به تاسو څه کوي ویره موږ سعودي ته ځو خو هغه چې لاسره څه کې سوار لاسره دی په بل کې وباسي اعلی برازي موږ د سوار لاسره وباس د خدای جزانان غریبانان خلک دې ته خو نو چې عمران خان کوم شیخ راځي او دغه سره گاډي چلی دغه گاډي د کینه ډر وي تا خوښه ډرایوینګ بزو ډرایوینګ کول نه دي د خلکو لپاره حقوق جنگیدل خبره کول چې پاکستانیانو سره ولې دا ظلم کی
آیا پاکستانیانو څه ظلم کړل موږ تاسو سره څومره مخلص یو لایل یو د عمران خان په ډکشنری کې دا شته نه چې د خلکو د قوم د لپاره فایټو کې خبره وږي هغه صرف جماعت وزیر اعظم و عمران خان وزیر اعظم د سوچ چمچې پیدا کړلی هغه وي زبردست هغه میرا صدر الوی خبر هغه تقریر اور حیران شوم بیا امریکای د عمران خان نه نقل کی چې داسې نمونه خلګي او داسې چمچې هغه بس دا خبره مل څه کارو چې د پرویز خټک شند سره ډیفنس منسٹر دی او هغه په اسمبلی کې وي چې ما د ټول کې پی کې داسې څوک سویلا چې دا هغه کچا کور دی ما ته داسې یو سړی وغه چې هغه بیروزګار دی ما ته داسې یو سړی وغه چې هغه ته دا پته نشته چې دا هغه دومره هم لیډرانو دا پته نشي بار په خلکو څه دیږي دا خلکو نه څه ګیلاوږي په هغه بس باسو کې خدا یو فتره غل پر قوم باندې پر ملک باندې الله دا ملک آزاد کړي او د خلکو دا فرض جوړي څوک چې منګاوري چې دا حقایق چې موږ هم ویو نو په کار دا بیلټ پیپر دا ووټ دا مهر لګول کو ستا په لاس کې دي کنه کته دا غوري مسلم لیگ واقعي نواز شریف صاحب ډیلیوري کړو دا صلاحیت لري په کار دی بر منظري دا مهر لګای او دا قوم د عذابونو نه آزاد کړي